السلام علیکم عزتمنو، امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. نننی داسې معلومات د سره شریک کوم چې یو خپل ورور راپاسي او خپله سکه خور قتل کوي. د دې خور اخر داسې کومه ګناه کړې وه چې خپل سکه ورور راپاسي او خپله خور قتل کوي. عزتمن ټول معلومات زه تاسو ته په دې ویډیو کې درکوم. زموږ دا ویډیو د سره تر اخره پورې ګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي نه وکړم، تاسو کو چینل زموږ په دې چینل کې نوي وي او چینل هم نوي سبسکرایب کړئ، مهرباني وکړئ زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ. هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. مینهوالو، نن سبا قتلونه ډېر عام شوي دي. څنګه قتلول سخت دي خو انسان قتلول نن سبا دومره اسان شوي دي چې یو کس راپاسي، څوک خپله لور قتل کوي، څوک خپله خور قتل کوي، څوک خپله مور قتل کوي. عزتمن داسې ډېر واقعیت مخې ته راغلل، خو نننی داسې واقعیت مخې ته راغلي دي چې یو سکه ورور راپاسي او خپله خور وژني. عزتمنو، خیر آباد د جهانګیري کې دا واقعیت مخې ته راغلی چې فاروق شاه خپله 14 کلنه واده کړې خور قتل کړله. د واده 6 میاشتې شوې وې او د ډېر بې دردۍ سره قتل کړله. عزتمنو، دا یې داسې قتل کړله چې دا یو ورور یو خور دوی خپلو کې ډېره مینه ساتله. عزتمنو، خور همیشه د پاره ډېره ښه وي او د خور په زړه کې غټ رحم وي. د ورور دپاره همیشه دپاره خور یوه رحمدینه وي. په دې ظالم اخره کې خپله خور داسې قتل کړله چې د بل چا په خوله باندې. عزتمنو، دا به په ډېره ورانه ډله کې کېناستلو، پاڅېدلو. هغه ډله ټوله زناکاره وه. ګرځېدل به چې کله به چې هغوی چا سره زنا وکړله او رابغلل چې کې به ناستل، نو خپلو ملګرو کې به یې هغه خبره شریکوله، ویله چې نن مې په فلانکي کور کې لاړم او دغه شانتې غلط کار مې وکړو. خو اخر یوه ورځ داسې راغلله چې دغه زناکارو زنا وکړله او راغله دغه شانتې په ډله کې وویلې چې موږ سیمې سره دغه شانتې غلط کار وکړو او په خپله خوښه یې راسره وکړو او پوره 3 کسانو ورسره دغه شانتې غلط کار وکړو. دا په دغه ډله کې د سیمې ورور فاروق ناست و او چې دا خبره یې واورېدله نو د فاروق په سترګو باندې تیاره راغله چې زما خور خو هېڅکله داسې غلط کار نشي کولی، ځکه چې د هغه 7 میاشته چې هغه واده شوې ده او یقین مې نه راځي چې دغه شانتې غلط کار وکړي. چې ویې کتل نو بل ملګري مو ته ویلې چې موږ دغه شانتې غلط کار ورسره بېګاه کړی دی او ښه په خوښه باندې یې راسره کړی او دی ماته ویلې دی چې چاته به نه وایې. نو فاروق ظالم لاړلو او د خپل خور کور ته او ورته ویلې چې بېګاه دلته کې څوک راغلي. خور ورته قسمونه خوړل چې نه، دلته کې بېګاه هېڅوک هم نه راغلي. خو دې فاروق ورته بیا ویلې چې سیمې بېګاه لاتمن دلته کې کسان راغلي ځکه چې ما ته دغه شانتې په ډله کې دغه شانتې خبره وکړه. خو خور ورته قسمونه خوړل چې نه وروره داسې څه خبره نشته دی، هر چا درته ویلي دي، دروغ یې درته ویلي دي. خو دې فاروق د خپلې خور په خوله باندې باور نه کولو. خو دا ظالم چې آخر د خپله خور ډېره بې دردۍ سره قتل کوي. تاسو د دوی په خبره باندې نه حتما د سره خپله رایې لاندې په کمنټ کې شریکه کړئ. زموږ داسې عزتمن نوي معلومات دپاره داسې زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي.